من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآخرة هم يوقنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان. الحديث: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما عزتمندو، اللہ با قرآن مجید کی د مومنانو په صفاتو کی یو صفت دا بیانی چه مومنان متقیان اها خلق دی چه دی پا آخرت باندی یقین باور لري چه آخری ورځ قیامت ورځ یقینا راتلون کی ده او بدا ورځ باندې به زمون حساب کتاب کی نیکو اعمالو با اللہ پاک جزا بدل ورکی پا بدو اعمالو با اللہ پاک دی بندگانو تا سزا ورکی. نو پا نیکو اعمالو کی اوچت عمل، بہتر عمل، دی اجر عمل، دی ثواب عمل، دی لوی بدلی عمل اگر روجہ. نو مومنان مسلمانان دی روجی دیر زیاد پابندی کی او دیر شوق کی او ډېر په خوشحالۍ سره ادا کوي چې د ډېر لوی اجر او ثواب ده. او یقینا روژه چې ده بېمثل عبادت ده، یو قسم عبادت هم دته نه رسیږي، ځکه د هغه عبادت ده چې ابتدا یې شروع کیږي د سبا ختلو سره د عبادت او انتهای پوره کیږي د عبادت ماښام نور پرېوتلو سره. مطلب 15 غنټې او 14 غنټې ساعتونه دغه مومن د الله په عبادت کې مصروف مشغول وي. او دا داسې عبادت ده چې خبرونه دې نه پاتې کوي، خبر هم کوه او عبادت کې به مې مثال په طور کار هم کوه عبادت کې به مې خوب هم کوه عبادت کې به یې که مثال په طور دنیا څومره کارونه جایز دي هغه به کې او عبادت کې به هم ته یې. نو دا یو بېمثله یو ډېر لوی اجر و ثواب والا عبادت ده. دی وجنا د عبادت رمضان چې یو اوچت عبادت ده د دې په باره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: فی الجنة 8 ابواب. په جنت کې 8 جنتونه، یا مطلب ده جنت 8 دروازې دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے منها باب یسمى ریان، یو دروازه د جنت دا چې هغه ته
ریان ویلش. ریان دا معنا چې هغه خړوبونکې تندې لرې کوونکې هغه دروازه هغه جنت چې په دې کې به ډېر زیات ولی وي، جنتي اوبه به یې په دې کې، باغونه میوې به یې لذتناکې. کم بنده چې دی ریان دروازه باندې داخل شي دغه جنت ته لاړ شي، هغه د ورځ د قیامت هغه تنده به د نه ختمه شي. ریان معنا دا چې ضد دی تندې، ځکه چې په دې روژه کې تنده ډېره زیاته وي، نو ستا ذهن ته به دا راځي چې روژه کې خو سړی اوږې کېږي، وایي نه دا اولګې طاقت بنده لري او د تندې طاقت نه لري. تنده ډېره زیاته خطرناکه چې دغه جنت ته ریان ویلی شي، خړوبونکې او تنده لرې کوونکې. د تند سره مقصد دا چې مړوالی به هم د دغه جنت په میوو خوراکونو باندې. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا يدخله الا الصائمون، دغه ریان دروازه باندې به نه داخلیږي مګر هغه مؤمنان به داخلیږي چې هغه روژهدار وي، دی فرضي روژې نیولي. په یو قول باندې دا ذکر کیږي چې دا ریان دروازه هغه مؤمنانو لپاره ده چې هغوی روژې ټولې نیسي، لکه میاشت د رمضان او ورسره نوافل چې کومې روژې دي، مثلا د عرفات د ورځې، د عاشورې چې کوم هغه سنت روژې دي، ایام البیض، دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه، نو دغه جنت دغه دروازه باندې دننه کیدونکې به هغه څوک وي چې هغه د نوافلو هم شوقي او نوافل روژې هم ادا کوي. مونږ خو وایو چې د الله پاک فضل رحم بندگانو باندې ډېر زیات ده، الله به د یوازې فرضي روژې نیونکو لپاره به دغه دروازه د جنت وي. خو چې دا بعضې نورې دروازې په نورو نومونو باندې دي چې ډېر منځونه یې کړي، په هغه دروازه به داخلیږي. نو دا ریان په هغه دروازې چې روژې ډېرې، نو علما دا وایي چې روژې ډېرې هغه دا مطلب چې فرایض روژو سره نوافل روژې هم نیولي. نو ډېر بدل والا او اجر والا ثواب والا خصوصیت په جنت کې داخلېدو خاص دروازې د جنت والا عمل هغه روژه ده. نو دا په دې عبادتونو کې ډېر اوږد عبادت ده او ډېر اجر والا عبادت ده او ډېر یو بیریا عبادت ده. نو دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د میاشت د روژې دومره شوق و چې کله به رجب میاشت راغله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به داسې دعا کوله: اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا الرمضان. یا الله موږ لره برکت واچوې په میاشت د رجب کې او میاشت د شعبان کې، او یا الله موږ رمضان میاشت ته ورسې. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رمضان نه 2 میاشتې مخکې د رمضان د راتلو انتظار کوي او د رمضان د میاشتې شوق کوي، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعا غواړي د دغه میاشتې ته د رسېدلو. همدې وجه نه دې حدیث مبارک لاندې محدثین دا لیکي چې د نیک عمل لپاره د عمر زیاتېوالي دعا کول دا جایز ده. مثلا یو بنده وایي چې الله زما عمر کې اضافه وکړي، برکت پکې واچوي، عمر مې ډېر کړي چې ستا د رضا مناسب نیک اعمال وکړم. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د څه تکلیف رسېدو نه بنده لره هغه بیا ځان ته تمنا او دعا کول د مرګ، دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام منې فرمایلی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، انس رضی الله عنه د حدیث مبارک راوي ده: لا یتمنى احدکم الموت لضر اصابه. پیغمبر علیہ السلام فرمائی بنده به سوال نه کوي، تمنا ارزو به د مرګ نه کوي، د وجې د هغه ضرر نه چې دی بنده ته رسېدلی. فإن کان لابد فاعلا، پیغمبر علیہ السلام فرمائی که لازمان دی دعا کوي د مرګ، نو فلیقل، پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا بنده د داسې دعا وکړي: اللهم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی. یا الله ما ژوندی وساتې، عمر راکړي که چېرته ژوند ما لپاره خیر وي. وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی، او ما وفات کی دا بنده به داسې وي که چیرې ما لپاره وفات مرګ خیر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې میاشتې رسېدو په حق کې دعا کړې چې الله دې میاشتې ته موږ ورسې. همدارنګې په مسند احمد او نسائی کتاب کې یو حدیث مبارک ذکر ده چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د راتلو د دې میاشتې
زیره مخکې نه ورکړی. زیره دته ویلی شي چې یو بهترین یو صفت کمال برکت والا شی چاته حاصل شي یا حاصلېدونکي زیره ورته وایي. نبي علیه صلات وسلام صحابه کرامو ته وفرمایل قد جاءکم رمضان شهر مبارک افترض الله علیکم صیامه. ای صحابه کرامو د رمضان میاشت راغله او دا ډېر د برکت میاشت ده. الله تعالی تاسو باندې دې میاشتې روژه فرض کړې ده. بلکې علما دا وه چې د رمضان په راتلو باندې یو بل ته مبارکي ورکول دا د نیکانو صالحانو نښه ده. ځکه موږ او تاسې چې میاشت د رمضان راشي نو یو بل ته وایي چې یار میاشت د رمضان را روانه ده څه به کوو، یعنې د رزق غم موږ سره وي، د دې د نیولو موږ سره غم وي چې دا به سختي او ګرانې به وي څه به کي. او نیکان صالحان یو بل ته مطلب زیره ورکوي. علامه ابن رجب رحمه الله د دې حدیث لاندې ذکر کړي چې د رمضان پر راتلو یو بل ته مبارکي ورکول وی جایز دي. هغه د حدیث مبارک لاندې داسې لیکي هذا حدیث اصل فی تهنیة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان. هدا حدیث مبارک یو اصل او دلیل ده په مبارکي ورکولو د باسو لره پر راتلو د میاشت رمضان. او دا فرمایي ولې به مبارکي نه وي، د دنیا لږې فایدې باندې یو بل ته مبارکي ورکو، یو بل نه مطلب دا چې خوشحالۍ زیری ورکو. وی الله چې کیف لا یبشر المؤمن بفتح الابواب الجنان، کیف لا یبشر المذنب بغلق ابواب النیران، کیف لا یبشر العاقل بوقت یغل فیه شیطان ومن این یشبه هذا الزمان زمانا. ولې به یو بل ته زیری نه ورکو، مومن به ولې نه ورکوي، بلکې ورکوي به چې په دې میاشت کې جنت دروازې کولاویږي. په دې میاشت کې ګناهګار ته زیری ده چې دروازې د جهنم بندې شوي. او په دې میاشت کې هغه زیری ده چې عاقل سړی به د دې وخت لپاره به خوشحالي داسې کوي چې داسې یو میاشت ده، داسې یو زمانه ده چې دې مثل په نورو زمانو کې نشته. ولې په دې ټول کال کې شیطان لپاره قید کېدل، د دې عملې لپاره قید کېدل نشته، بلکې یوازې په دغه میاشت کې شیطانان سرکش یا عام وتړلی شي. نو دا هر سړی خوشحالیږي چې زما دشمن، زما د تباهي، زما د بربادۍ، زما د هلاکت چې کوم جانب مقابل شیطان ده هغه وتړل شو، نو خامخا به دی خوشحالیږي، بلکې د یو بل نه به مقصد زیری اخلي. او دې وجې نه ملال قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کی د دې حدیث لاندې داسې عبارت لیکلی وصل فی تهنیة المتعارفة فی اول الشهور بالمبارکة. دا اصل دلیل ده په تهنیه مبارکي هغه چې مشهوره مبارکي ده په اول د هر میاشت کې یو بل ته ورکولی شي. دا مې یو قسم د رمضان لپاره یو مبارکي بلا ده چې د نیکانو خلکو صحابه کرامو سره د دې میاشتې یو لوی عظمت په ذهن کې قدر عظمت او د دې قدر عظمت پیژندل مخکې نه به مقصد دا چې د دې د راتللو به څه کوو، انتظار به یې کوو. د صحابه کرامو د نیکانو صالحانو په حق کې راځي چې دا دعا به دوی کوله چې الله موږ رمضان میاشت ته ورسې. هغې په باره کې ذکر کېږي کانو یدعون الله 6 اشهر ان یبلغهم رمضان. دوی به شپږ میاشتې دا دعا کوله چې الله میاشت د رمضان ته موږ ورسې. ثم یدعونه 6 اشهر یتقبل منهم، چې کله به میاشت د رمضان تېره شوه شپږ میاشتې به دا دعاګانې کولې. الله تعالی نه به غوښتل چې الله زموږ د میاشت د رمضان د عمل قبول کړي، دا روژه قبول کړي. شپږ میاشتې دعا د قبلېدو، شپږ میاشتې نه بعد بیا دعا د بیا د راتلو نصیب کېدو د میاشت د رمضان سوال به یې کوو. نو ځکه صحابه کرام په خپلو کې یو بل ته زیری ورکوله. پیغمبر علیه السلام صحابه کرامو ته د دې میاشتې زیری ورکړی.